دینځای اواز د دیر اواز زما سپین روبي زما غریباران وروڼه زما دا ځوانان وروڼه زمونږ په کور کې ناستې خویندې بندې زنده‌باد. کوزدر چکدره کې د ریټایرډ ایکسچین عزیز الله خان کور کې د مسلم لیگ ادینزي کارکنانو کنونشن ته د وینا په وخت د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا او مقامي ذمہدارو په شمول نامزد امیدوارانو ویلي دي چې نواز شریف د پاکستان آینده وزیر اعظم دی. په دې وجه دی د ولس سره د دې د مسلو د حل کلکې وعده کوي، خو ولس له هم پکار دی چې په 8 فروری خپل ووټ د شیر یعنی زمري په حق کې استعمال کړي. په 1 فروری د میاں نواز شریف سواد جلسې او الیکشن تیارو په سلسله کې د کنونشن کې د سوونو په تعداد کې کارکنانو شرکت کړو. کنونشن ته د وینا په وخت د پیسکو خیبر پختونخوا بیوډي چیرمن انجینیر فیض الله خان، مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا نائب صدر بیرسٹر عطا الله خان ادینزای، حلقہ ان7 مسلم لیگ نون نامزد امیدوار یاسر خان، حلقہ PK15 ادینزینا نامزد امیدوار بیرسٹر زید الله خان، تحصیل صدر داؤد خان، یوت ونگ ادینزی صدر ملک اکبر علی خان، ملک سردار علی، پلکناز خان او نورو د کنونشن په کامیابی راغلي کارکنانو شکریه ادا کولو سره کارکنانو ته مبارکي ورکړه چې د نننی پروګرام کامیابی د بیرسټر زید الله خان به حیثیت منبر کامیابی زیری دی. دوی وویل چې په تیر 2 کال کې د امیر مقام په برکت کوزدر او خصوصي توګه ادینزي کې د چکدره پاسپورت دفتر جوړولو، نادره خرکنۍ سنټر جوړښت، پیسکو ګلاباد 2م سب ډیویژن قیام سره ولس ته انتهایی اسانتیاګانې ورکړي دي. همدغه شان د فیض الله خان په برکت د بجلی کارونه شوي او څه روان دي. دوی ویل چې د 8 فروری الیکشن په نتیجه کې به د بیرسټر زید الله خان کامیابی د ادینزي د ولس د ترقۍ زیری راوړي. د دې وینا وه سبا نه بیا دا نه وایو که لږ منډه هم نوره والی وی دا سیټ مونږ ګټلی وو، خو لږه منډه ووایي سیټ تاسو هسې هم ګټلی دی، خو منډه د زړه نه ووایي. زمونږ د N7 کینډیډیټ یاسر خان هم زموږ دلته موجود دی. زما پرزور اپیل دی چې ووټ صرف د منظري، ووټ صرف د منظري، ووټ صرف د منظري، ووټ صرف د منظري، بل څوک به پکې نه وي، بل څوک به پکې نه وي. زما وروڼو کامیابي هغه ده چې زما MPA مو ګټي او زما MNA مو ګټي. هلته کې ما به دواړه وزیران یو انشاءالله، او چې کله دوی ته وزارت میلاو شو انشاءالله مونږ به دې خلکو ته ښیو چې دا خو اوس مونږ په تشه کاټۍ باندې ستاسو دونه خدمت دونه ترقیاتي کارونه کړي دي. دا حکومت دا واګې چې زموږ په لاس کې راشي انشاءالله مونږ به تاسو ته ښیو، مونږ به دې خلکو ته ښیو چې خدمت خلک څنګه کوي. او د دیر اواز د پاکستان مسلم لیگ نون ورکر قربان د دې ورکرانو نشم، قربان د دې مشرانو نشم، قربان د دې کشرانو نشم چې دا سیاسي جنګ هغوی داسې اخیستی دی چې دا د زید الله نه دی، دا د یاسر نه دی، دا د ساجد نه دی، دا د فیض الله خان نه دی، دا د بل مشر نه دی، بلکې دا د ادینزۍ د عوامو جنګ دی، دا د ادینزۍ د ماډل تحصیل جوړولو جنګ دی. زه د ادینزو خلکو ته د زید الله خان د PK15 سیټ په ایډوانس کې مبارکي ورکوم او د دیر عوامو ته د N7 د پاکستان مسلم لیگ مبارکي ورکوم. انشاءالله مونږ به ستاسو خادمان یو او شپه ورځ به ستاسو په خدمت کې ولاړ یو. مونږ په 2 ډپارټمنټس کې دلته کار وکړو، خو نن یې زه په چیلنج ویلی شم چې په یو تحصیل کې به هم چا داسې کار نه کړی چې څنګه کار ستاسو په تحصیل کې وشو، چې څنګه کار په ادینزۍ کې وشو. نه چېرته منتخب MNA راته ښولی شي، نه MPA ښولی شي او نه راته منسټر ښولی شي. الحمدلله زما د پارټۍ زموږ په تحصیل باندې خصوصي نظر دی. زما پارټي دا غواړي چې زما تحصیل یو ماډل تحصیل شي چې زمونږ دلته هر سهولتونه مونږ ته میلاو شوي. زما د مشرانو قربانیانې او د دوی منډې کاوشونه الحمدلله زه نن ویلی شم چې هغې رنګ راوړی دی.
مونږ په خالي کاټۍ دومره کار وکړو چې په مونږ خلکو یقین نه و کړی خو انشاءالله زه دا یقین دهاني د نن نه تاسو له درکولی شم چې دا سیټ مونږ له راغلی بیا به رانه څوک ویې نه سي پاکستان مسلم لیگ په کارکردګۍ به ورته ښایو په خبرو نه په کارکردګۍ زمونږ محرومیانې مونږ ته معلومې دي چې مونږ چا په کم ځای کې محرومه پاتې کړي یو زمونږ کار به د ټول ولس وي د شخصي دغه مونږ نه کوو مونږ وایو چې زمونږ خدمت دی نو چې هر فرد زما د تحصیل ته د خدمت ورسي هر فرد ته چې فایده ورسي زه په دې خپل پوزیشن چې کوم ولاړ یم زما دا جامې په ما کې تنګې شوې زما جامې د خوشحالۍ نه شلېږي دومره زه خوشحاله یم چې مونږ د خپلو وروڼو د مینه د دې خپل ورکرانو د مینه د دې خپلو مشرانو د تحصیل ادینځۍ سره د مینه مونږ چې دا یینو نو زمونږ دا جامې په مونږ کې تنګېږي انشاءالله چې دا سیټ بیا زمونږ دی انشاءالله دا سیټ بیا زمونږ دی دا به سبا انشاءالله د دې تحصیل ادینځۍ او د دې خپلې صوبې واګې به د دوی په اختیار کې دا زموږ فیوچر دی دا زموږ مستقبل دی